زه په اکثر تقریرونو کې وایم د ودونو زوام ایرونو سوال درته کوم چې په کوم ورځ کور ته لاړئ او د ښځې د امیلو په غاړه دا به دې راوالي او دا به راوالي او په خپل ټول بدن به یې ومږي ځکه دا تا اوس ولیدو او که ستا چېرته ضرورت راغی خرڅوي جو بیا به یې ویني او کنې د دې د ماما د کاکا د ماما د نوسي د کړوسي واده یي هغې له چېرته وړو جو بیا به یې ویني نور دا کالې به ته په کور کې نه یې ما چې په دا 15 لکه روپۍ ورکولې دا ما د پردو خلکو دپاره ورکولې خو دا ما د خپل ځان دپاره ورکولې چې ته به یې ما ته اچوې نو زموږ زنانه ښکلې جامې چا ته اغوندي چې د کلي کې د چا واده اوس تاسو نه نیم خبر زموږ د خلکو خو دا کار دی په 3000 روپۍ به جوړه والي په 2000 روپۍ به ماشومانو له سوټونه والي د 1500 روپو به چینی والي او پرس به ځان سره غاړې ته واچي او بچو ته خوشحالېږي څه ته به وایي چې د پلار واده دی دویم یا یې د چېرته د خور واده دی یا یې د رور واده دی دومره خوشحالېږي ته به وایي چې زمونږ په دې کور کې خو سپږې دي او منګنډې چې دا به کله ځي او جو شابه زر راځئ اوس چې هغه بوځي 15000 او 6000 روپۍ د خاوند د بډوې نه اغستې وي او هغه هلته پرېږدي په مجمع کې ورته 4 پوټي کېدي یو پوټی د یوې ښځې رسېږي او د دې سره خو بلا نوسي دي نو هغه ته هغه وخوري نو چې واپس را روانه ده نو بس دا مې څه چلو خدای دې دوی تباه کړي تباه شي د مېلمه قدر ورسره نشته د سپېرګو یې دي خدای ورک کړي دا ولې دا خیرې کوي 8000 روپۍ ولګولې و خدای دې نیکبخته کا خورې دې خپل خاوند ته ووایه وایي ما چرګ تړه شوی دی روغ چرګ به درله په 800 روپۍ راوړي او ښی بهترین سور کا او که په کور کې د سخره نه د خواښې نه یېرېږي نو خاوند ته ووایه وایي په بازار کې راله سور کا راوړه بیا خاوندانو کې بیا هوښیاران خلک دی کله کله یې داسې لوښي موښي راغستي خپلې ټبر ته وایي دا اوسه کمرې کې دا کپړې مپړې ته درکړه بیا نور لوښي راوړه ته پته ده چې دا سامان